د دواړو جهانو سردار مبارک چې کم ځای کې خښ دی او د رسول الله مبارک وجود سره کومه خوره جنګېدلې ده هغه خوره الله ته د عرش نه زیاته محبوبه ده. نن عبدالله د الله دپاره کور پرېښوده، د الله دپاره مور پرېښوده، د الله دپاره د کور نه بربنډ روتی دی، سر یې د امام الانبیا په غیږ کې پروت دی. نن عبدالله له چې فرشتې رالی او سر ساتي وباسي نو په داسې غیږ کې سر پروت دی چې له ده نه به څه وباسي. د فرشتو به ورسره کوم سلوک کړی؟ فرشتو به عبدالله ته سلوټونه کړي، د امام الانبیا په غیږ کې سر پروت دی او عبدالله سا ورکوي. داسې مبارک صحابي چې الله یې واغېسته، سا یې ورکړه. د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته وایي د خپل روړ دپاره د قبر انتظام وکړي. چې ولې کله قبر وښکه پاک پیغمبر مبارک وی عبدالله ته به کفن څوک اچوي؟ کپن خو مور اچوي، د کپن انتظام خو پلار کوي. د عبدالله څوک دی چې د کپن انتظام ورله وکړي؟ د دواړو جهانو سردار مبارک وی د عبدالله نه د الله او د الله د نبي په محبت کې جامې د دنیا ووتې، د آخرت جامې او د قبر جامې به زما صادري.